باجوړ ته دواړه لاسه په تندي ږدم، باجوړ ته دواړه لاسه په تندي ږدم، باجوړ د زیږورو خلکو کور دی. ګرانو ملګرو، تاریخ د پرون په پړاو کې د نن او د سبا لوبه ویلې کېږي. عبدالخالق خالق وایي تاریخ د تېر وخت دور د ماضي نه د عبرت اخیستلو نوم دی. بادرشاه ظفر کاکاخېل وایي انسان د ژوند د مختلفو پړاوونو او کارنامو بیان یادګرنه تاریخ دی. رحیم خان رحیم وایي تاریخ نه علم دی نه آرټ بلکې دا یو ساینس دی په موجوده وخت کې. محمد ابن خلدون وایي تاریخ د حکمت یو فن دی او دا په علوم حکیمیو کې شامل دی. علي خان مسعود وایي د یو قام تاریخ په مفروضو او په اټکلونو باندې نه لیکل کېږي. او ستر پښتون لیکوال قاضي عطاالله صاحب وایي چې د بده مرغه د پښتنو تاریخ چې کله هم لیکل شوی دی نو زیاتره د بعض خلکو لیکلی دی او د خپلو غرضونو لپاره یې لیکلی دی. تاریخ هغه دی چې هغه یې اوسېږي د یو منطقې د یو عام وګړی په هغه ولس کې چې شتون لري هغه ولیکي او د خپل وخت او د چاپېریال کوشش وکړي چې درست نتایج او تعبیرات مخې ته راولي. ګرانو عزتمندو، زه مختصر یو څو خبرې د دې کتاب په اړه ستاسو مخې ته ایښودل غواړم. یو دا ده چې دا کتاب په پښتو کې ما لیکلی دی باجوړ د تاریخ په رڼا کې په پښتو ژبه باندې د دې وجې نه لیکلی دی چې په باجوړ کې څومره هم خلک اوسېږي، څومره قبیلې اوسېږي، نو دا ټول په ټوله باندې پښتانه دي. په باجوړ کې سل په سله باندې پښتانه اوسېږي. دویم د دې تاریخ اړخ چې دی هغه د پښتون قام د تاریخ سره پیوست دی، یو دی. نو چې پښتون قام دی یقینا ژبې هم پښتو ده. بې ضرورت په دې وخت کې دا دی چې د باجوړ دا سیمه دا په دې دنیا کې په دې نړۍ کې چې یو ځان له وجود نه لري، چې یو ځان له جغرافیه ده زموږ یا یو ځان له خطه ده په دې نړۍ کې. موږ د دې لویې نړۍ چې په کلي بدل شوې د دې برخه یې او بیا د پښتون قام یو ټوټه یو برخه یې. په حیثیت د دین او عقیده باندې الحمدلله سل په سله باندې دلته ټول مسلمانان اوسېږي او په حیثیت د ژبه او کلتور او روایاتو باندې سل په سله باندې پښتانه دي. نو وخت تقاضا غوښتنه همدا کوله چې د دې قام تاریخ لیکو، د دې خاورې تاریخ لیکو، د دې وخت تاریخ لیکو، نو باید چې دا په پښتو باندې ولیکلی شي. د نورو ژبو ته فرصت او وخت میلاوېدلو کوشش به کوو چې نورو خلکو ته هم دا ورسي چې د باجوړ هغه روښانه او مثبته څېره چې هغه په تاریخ کې ډېره روښانه ده او موږ چې تاریخ ته راځو د تاریخ بحث کوو نو باید چې خپل ولس ته خبره ور وړاندې کړو، روښانه یې کړو چې باجوړ ته موږ صرف د دې لس پنځلس کاله چاپېریال په نظر باندې ونه ګورو، بلکې د دې کتاب که کوم ملګري دا لیکل غواړي، کتل غواړي، لوستل غواړي، نو د زرګونو کاله نه د قدیم ادوارو نه د باجوړ د تاریخ دورونه دا موږ را روان کړي دي او په 2000 کال کې په دې دور باندې موږ درولي دي. کوشش هم کړی دی چې د باجوړ کوم ورونه او مثبت روح دی چې هغه د پښتون تاریخ سره ور یو کړو، په هغې کې ور مدغم کړو، د هغې برخې وګرځوو. نو د پښتو لیک هم په دغه اساس او فکر باندې دی چې زموږ ټول وګړي د دې سیمې وګړي یا ډېر خلک چې کله دلته باجوړ ته به رال هغوی به دا پوښتنه کوله چې یاره د باجوړ په اړه باندې موږ کوم معلومات والو یا کوم څه موږ ولولو چې ځان پوه کړو. نو یقینا چې د علم او تاریخ په حواله کوشش هم کړی چې داسې مثالي نه دی چې سل په سله موږ راووایو، خو په دې وخت کې چې یو جمود د باجوړ د تاریخ په حواله باندې د هغې د ماتولو کوشش هم کړی دی
او د تاریخ په رڼا کې دا ضرور رامخې ته کړي دي. دویم ګرانو عزتمندو د دې کتاب مقصد او غایه زموږ دا دی چې د دې خپلې سیمې او منطقې په حواله باندې موږ په دې لنډ وخت کې سوچ او فکر نه کوو. خبره چې کله هم پاکېږي روڼېږي نو دا به د تاریخ په حواله باندې موږ روڼ کوو او د هغې په رڼا کې به موږ سپیناوی کوو. چې کله هم موږ د یو ستونزې خپل علاج لټوو، که هغه ذاتي ده، شخصي ده، که هغه قاني ده، نو ګور یو لنډ حل یو خبرې لپاره او یو په بنیادي توګه باندې د بنسټ نه یو کار له راتګي. لنډ حلونه ډېر موږ په دې وطن کې لیدلي چې د لنډ بدلونونو، د زر بدلونونو، د سمدستي بدلونونو ډېرې ښې ګټې او نتیجې په لاس باندې نه راځي. موږ چې دا کوم کوشش کړی د تاریخ په حواله باندې، نو دا په دې نیت او اراده باندې دی چې موږ د دې خپلې ټولنې روزنه په فکري او شعوري اساس باندې وکړو. دا خپله ټولنه، دا خپله سیمه او په عمومي توګه باندې د پښتنو دا ټوله ټولنه د ډېرو زمانو نه د بدبختو ښکار ده چې دې ته پوهې او فکر موږ ورکړو. د خپل ځان نه خبر کړو، د خپل قام نه خبر کړو، د خپلې خاورې او د جغرافیې نه خبر کړو، د خپل تاریخ نه خبر کړو. نو مختلف عنوانات، بابونه دي، مختلف مباحث دي په دې کتاب کې. ځینې تاریخي انځورونه کوشش هم کړی چې تصویرونه چې هغه په لاس باندې راغلي د باجوړ په حواله باندې، نو هغه هم مخې ته راوړي دي. خو زیات زور زموږ په دې کتاب کې په دې باندې دی چې موږ یووالي ته لاړ شو. په دې باجوړ کې که هر څوک اوسېږي، په هر نوم باندې، په هر ګوند باندې، په هر فکر باندې، خو په دې یو خبره باندې زموږ اتفاق دی چې موږ یو خلک یو، موږ یو قاني، موږ د دې ټول د دې باجوړ اوسېدونکي یو خلک او که بېلتونونه راځي د قبیلې په نوم باندې، د خیل په نوم باندې، د کندي په نوم باندې، د کورنۍ په نوم باندې، نو هغه صرف د شناخت تر حده پورې دي. د قرآن وینا دا ده وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ستا قبیله، ستا قام، کندی دا ستا یو پهچان دی. خو د بده مرغه نه موږ دغه پېژندلو د ځانوالي لپاره یو دلیل ګرځولی دی. یو کلی، یو قبیله، یو کندی را د بل نه شوبېدلي، جداوالي ته تلي. یعنې دغه خیلونه او خاندانونه دا د دې لپاره دي چې دا یو قامیت ته لاړ شي، یووالي ته دا خلک لاړ شي. موږ شاته لاړو، په هغې کې موږ نورو جداوالو تفریقو ته لاړو. نو بنیادي کوشش زموږ په دې اساس باندې همدغه دی چې څومره هم د باجوړ په سیمه باندې قبیلې دي، خیلونه دي، نو د باجوړ دا نوم چې کوم دی دا د یو قبیلې نوم نه دی، دا د یو خاورې نوم دی، دا د یو وطن تاریخي نوم دی. نو د دغه تاریخي وطنیت د نوم په اساس باندې موږ کوشش کړی دی چې څومره هم خیلونه او قبیلې دي دا موږ د قامیت په چوکاټ کې راوړو، دغه اساس ته لاړ شو. د هغې سره سره د باجوړ خاوره د تاریخ په اوږدو کې ډېره روښانه پاتې ده، خو خورا وره دا تاریخ زموږ خور ورپاتې شوی و. ډېر داسې ځوانان چې هغوی د باجوړ په اړه باندې ریسرچ کول غواړي، مقالې لیکل غواړي، نور د هغوی ستونزه او تنده ده د تاریخ په اړه باندې، په هغه خواره واره معلومات ډېر کتابونه داسې نایاب دي نه میلاوېږي، په یو ځای بل ځای کې خواره دي. نو په یو ځای باندې د دې کتاب په ذریعه باندې د هغه خلکو د علمي تندې لپاره دا یو کاوش دی زموږ چې که نور هم څوک څېړنې کول غواړي د باجوړ په سیمه د خپل پښتون قام په حواله باندې، نو دا هر څه دی ته به په یو ځای باندې میلاوېدلی شي. د هغې سره عزتمندو په دې کتاب کې د باجوړ د اتلانو ذکر موږ کړی دی په لوی شمېر باندې چې څومره، او دغه اتلان د باجوړ نه بلکې دا د ټول قام اتلان دي، د ټولو پښتنو اتلان دي. بیا دغه اتلان چې کوم دي د دې وچې وړۍ د برصغیر د دې ټولې منطقې اتلان دي، په نړیواله کچه باندې هغوی منلی شوي، یاد شوي دي، او هغوی په فخر باندې، یعنې د باجوړ د سیمې سیاحوتیک ته د خیل او د قبیلې تعلق دی، خو ټول پښتانه هغوی ته سلامي کېږي او سلام هغوی ته پېښ کوي. نو دغه نسبت موږ په دې حواله چې د باجوړ دا څېره نور هم روښانه شي نړۍ ته، او دا فکر موږ خپور کړو چې یوازې دلته دا 15 کاله دا چاپېریال نشته دی، بلکې تاریخ د باجوړ دغه لرغونی دی. د دغه تاریخ په رڼا کې باجوړ ته موږ کتلي، هڅه کړې ده، او دا اوس ستاسو وړاندې یو کوشش زموږ په دغه عملي شکل کې راغلی. ستاسو نه هیلهمند دي چې دا کتاب د تاریخ برخه وګرځېدله، چې څومره هم ستاسو نه کېدلی شي، نو د دې کتاب
کوشش وکړئ چې دا کتاب تاسو وګورئ او په خپل خاوره په خپل تاریخ په خپله قبیله په خپله قاموالۍ باندې به د دې کتاب په بنیاد زموږ نور هم اعتبار او اعتماد پیدا کېږي نو دغه یو څو مختصر خبرې زما ستاسو نه وړاندې ډېره مننه